بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو یو وار بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر د سونه اف ام ریډیو نیټورک دی چې کوم تاسو په اف ام 9689.4 ډبل فریکوئنسي باندې دغه غږ تاسو اورئ او سره د سونه پښتونخوا فیسبوک پیج د لارې دغه خبرونه تاسو ګورئ. تاسو ته به یاد وي چې هر زیارت په ورځ چې ورځ زیارت تېره شي د جمعې شپې نو ستاسو په درانه خدمت کې چې کوم د مونږ راځو د یو ښکلی خوشاندې پروګرام دغه محفل دغه اجرا دغه سیګمنټ چې کوم دی تاسو لپاره راوړو. په دې کې مونږ د معاشرې خامخا یو وګړی یا داسې کرکټر چې کوم هغه زمونږ د معاشرې حصه وي او په خطا کې په ناپوهتیا کې دغه د وجې دې معاشرې ته هغه تم نقصان دغه کورنۍ ته نقصان او د ټولې معاشرې ته ډېر لوی نقصان هغه موږ رابلو او هغه سره خبرې اترې کوو. نننی چې کوم کرکټر دی هغه ډېر زیات بدل دی. هغه د نن ډېر پخوانی کس دی. دا کس څوک دی د سره به خبره اتره کوو خو لږ شانې به زه د دې کوم د بیک ګراونډ د ننني ټاپک په باندې خبره اتره وکړم. اورېدونکو پاکستان چې کله نه آزاد شوی دی تاسو ګورئ چې زمونږ تعلیمي نظام چې کوم دی د هغه ټایم نه ډېر کمزوري روان دی. چې کوم ټایم نه دلته انګرېز رالو د انګرېز سوچ او فکر دا و چې دا خلک کمزوري دي او حقیقت کې مونږ کمزور یو ځکه چې هغه ټایم کې مونږ تعلیم نه دومره خاص توجه نه ورکوله او په تیره بیا پردۍ ژبه یعنی انګلیسي یا انګلیش یادول هم ډېر ګران کار و. نو د هغوی سوچ او فکر دا و چې دا خلک ذهني لږ شانې کمزوري دي د دوی لپاره تعلیمي نظام هم چې کوم دی هغه لږ شانتې اسان پکار دی. دغه شانتې زموږ دپاره یو خاص سلیبس چې کوم دی هغه جوړ شو. د هغې پاسینګ مارکس چې کوم دی یا د پاس کېدو نمبرې چې کوم دی هغه هم د نورو ملکونو نه کمې وي. 33 نمبر یې چې ډېره پخوانه را روانې وي. دغه شانې تعلیمي نظام او سیسټم را روانو انګرېز دلته نه لاړو. بیا په هغې کې مختلف قسمه حکومتونه راغلل مختلف قسمه اصلاحات په هغې کې کېدل مختلف قسمه تبدیلیان راتلې او 2026 رالو. که مونږ سوچ او فکر وکړو د نن نه 40-50 کاله مخکې چې کوم کسانو سبق ویلی دی نو هغوی به اوس وایي چې د سکول په نظام کې ډېر لوی فرق راغلی دی. و دغه فرق د یو څو خبرې دی. پخوا به تختې استعمالېده نن سبا نوټ بک دی کتاب دی. پخوا به وایټ بورډ نن سبا چې کوم دی پخوا به بلیک بورډ نن سبا وایټ بورډ دی. پخوا به چاک استعمالېدو نن سبا مارکر دی. پخوا به خلک په ټراټ باندې کېناستل په ځمکه به کېناستل نن په بنچ باندې ناست په چیر باندې ناست دي. پخواني خلکو ته چاردیوالي به نه وه د سکول دیوال به نه و ورکوټې به نن سبا ښکلي بلډینګونه دي ښکلي دیوالونه دي او د دغې نه بره نور داسې خاص څه فرق نه ښکاري. پخوا به هم خلکو په یاداشت باندې فوکس کولو چې دا یاد کا او نن سبا هم همغه خبره ده دا یاد کا. پخوا به هم دا چې دا ولیکه نن هم همغه نظام دی دا ولیکه. پخوا به هم دا چې ځان پاس کا چې په یو چېرته یو دفتر کې ورته نوکري میلو شي او نن هم دا نظام دی چې په څه طریقه باندې ځان پاس کا چې په کالج کې ورته داخله میلو شي بیا په کالج کې په څه طریقه باندې ځان پاس کا چې یونیورسټۍ ته لاړ شو بیا په یونیورسټۍ کې په څه طریقه باندې ځان پاس کا چې ډیګري واخلې او جاب درته میلو شي. ډیګري وي دا یو پخوا د یو زمونږ د پاکستان د صوبې یو ګورنر وزیر اعلی و زما په خیال چې هغه دا خبره کړې وه. نو دا خبره حقیقت ده چې زموږ په دې نظام کې ډیګري وي که هغه اصلي وي او که نقلي وي که د هغې په شا باندې هغه ډیګري هولډر له څه ورځي او که نه ورځي خو ډیګري ورسره شته دې کس ته به نوکري میلاویږي. موږ سره یو مشر ناست دی. دغه مشر چې کوم دی ډېر پخوانی دی. دا مو وایي چې یاره زما بچي مې چې کوم دی هغه نمبر ډېرې زیاتې کمې اخیستې دي او نن مې د کور نه ویستی دی. ما ورته ویل چې کور ته به نه راځې په وهلو ټکلو پې ستړی شوم. وایي مشر زوی مې دی هغه هم ښه ډېر زیات ووهلو چې دا نمبر یې کمې اخیستې دي. نو په دې به سره خبرې اترې کوو چې دا نمبر یې د ولې کمې واخیستې او دوی چې کوم ټایم کې سبق ویلې هغه ټایم کې حالات څنګه و. السلام علیکم مشره. وعلیکم السلام. څنګه دی بچوګړیا خیر خیر دی چې تاسو خیر طبیعتونه دې ښه دي الله کرم دی جي الله کرم دی. اوس هم همغه رنګې غوسه اوس هم همغه رنګې خفه بس دوه بچې مې هم دواړه یې کوو او دواړه مې د کور وکړو ماشاءالله دومره خرچې پې باندې کوم مزدوري وکړم خواري وکړم د فیسونه جمع کړم او تعلیم لپاره دغه وده والو مړه سبقونه خو زمونږ وخت کې ښه یک دونه دو دونې چار اوخه ډانګه لویه دې غړانګه پیره کې ټال واچوه سبا بیګا پیزانګه دا سبق و تا خو د ګانې په شان سر وخوځول نو دا سبق و ستاسو په دور کې سبق و اوس هم تقریبا همداسې دی. نه مړه اوس خو اے بي سي ډي او پلانټینګ کوم په دې کې خلک پاتې رالو کنه حضرت سندره بدله شوې ده
تاسو هم په هغه ټایم کې په اوښه ډانګه باندې نه پوهېدئ او نن سبا هم دا خلک چې کوم ماشومان دا په دې نه پوهېږي چې موږ څه یادو بس صرف یو ترنم یې ولا جوړ کړی چا هغه خو ډانګه پیره کې ټال واچوه او چا ولا یو طرز ورکړی دی چا ولا بل سکول ولا بل طرز ورکړی دی جماعه حیران یو نو بچې مې پاتې رالو اوسه کې پاتې رالو پس کې اسلامیات اوه ټک والا نه ورتلو دا نور په عقل پاس کړی دي نه تاسو ته پته شته په اسلامیات کې دا د پر پیښور بورډ چې کوم دی په دې کې زیاتره ماشومان په اسلامیات کې فیل شوي دي دا د څه خبرې ثبوت دی دا زمانه د دوه بچو ثبوت دی نه د څه خبرې ثبوت دی تاسو ذهن سوي چې د اسلامیات کې دا زیات ماشومان ولې فیل شوي دي نو د دې ته خیال نه دی کنه اسلامیات ته خیال نه دی کنه دا دې کله خیال وکنه زم پشان دغه خیال مطلب تاسو وایي چې دوی سبق نو یاد کړي سبق یاد کړو پامه سبق ته نو سبق ته پام زنګ به تابه کې گاجی یاد نه کا او گاجی هغه زنګ به وکه به گاجی وا دغه باندې به تختې باندې به تختې باندې ومګلا او بیا مغن ورته کېخوا ها نو به وچښوا ها بیا هم کلم او سیر واغسته نو په یوم لیکول خوش خطیب وته ویل لیکو موږ ته باندې ټر ویل لیکو املا صرف لیکل املا صرف املا مې یاد کړې املا او د املا نه کار نه د املا نه کار دی همدا څه ده خط تاسو مر سوال جواب را نه کو کنه تاسو ویلې چې را د اسلامیات کې دا په دی وجه فیل دي چې دوی اسلامیات تیارې نه وکړي نو تاسو څه خیال دي نور سبجیکټ کو دي تیارې کړو د نور کیمستري فزیکس بایو نه بس تاسو اصل کې تاسو به دا پته زموږ دا چې کوم ټیچران ډېر معذرت سره معافي نه غواړم زموږ چې څومره تعلیمي نظام یو حضرت د حال نه حال چې کوم د امتحاني په دې کې په نورو پیپرو کې نقل پریدي ځکه پاس شوي دي په اسلامیات کې نقل نه پریدي نور هیڅ خبره نشته هغه بیداری په خپل نشته کنه نور دا نور چې پاس کړی دي کنه دام په دې کې به زیاتره کسانو په نقل پاس کړي نقل او پای کې ورته نقل بیا هم پریدي په اسلامیات کې ورته نقل نه پریدي پای کې نقل په جرابو کې په بوټانو کې په دې کې نقل راوړي او اسلامیات کې چې یاره خمشته نو هغه نشي راوړي نه راوړي او استادان هم نه پریدي په دې وجه اسلامیات کې زیات فیل دي لکه تا بوټان یاد کو نو هغه څوک خدای زړه مې بندې په خانو کې او بیا کډې پالي نو هغه د اوخ دغه زما د موضوع نه نزي هغه وخت کې به سبق او تعلیم به وو اسلامیات دغه وخت مطابق ویلو بم کمزوریان یو پکې هغه وخت هم دا به نه وایو چې موږ په غریبۍ کې په غریبۍ کې مې شرمېږي بیا به نه راځم واه اسه ذوق هم ډېر زیات شعر او شاعري شته کنه نو موږ په هغې کې دومره ښه دغه ویلو استادانو خفه نه شي همداسې وه اوس هم استادان شته شته خو د عادت راټ استادان اوس هم استادان شته خو نظام تعلیمي داسې دی چې څومره د سکولونو کې ټریننګ ورکوي په دې کې دا وایي چې 25 کسان سټینډرډ دی په یو کلاس کې 15 نواله 25 پورې وای خدایا دا خو زموږ په سکولونو کې د 100 نه بره ماشومان ناست دي په یو کلاس کې یو استاد ته د 100 نه بره ماشومان ناست دي اوس تاسو دا وایي چې یو مور او پلار خپل 2-3 بچي نشي سمبالولی یو غنټې 2 لپاره نشي نو سل ماشومان بس څنګه دغه استادان ټول ورسکي چې دا ورته چپ کینی مدد یو ډیوټي پوره شو دا اصل کسان حضرت چپ کینو نم ډیر ګران کار خبرل دغه باندې خبره تر کو تاسو سره دا وایي تاسو ماشومان وهل نه کورنه بار کور نمبر او مل کا غوایرالو او یاري ته نه تاسو خاملو کو تاسو زين سوي ولې د خاملو کو چې پاتې رالو اسی که تاسو صحیح پاتې راو تاسو یو خبرو ز پلارم کله ما کوم سره څه غلطیانی خبر ارته کوم جی د ماشوم فعل کېدل دا د نظام فعل کېدلی اوس په نظام کې څوک راځي په نظام کې مور او پلار سکول ماحول او استاد نو مونږ اچکم د چا د وجه دا فعل شوی دی دا چا چې ذمہواری واج دا به مخ کې بوزي دا به پاس کې د زده کړه کې د زده کړې لپاره ماحول جوړي او د زده کړې طریقې به ورته ښیي هغه مونږ اګنور کو بالکل تاسو یاد دی پکې غلطي شته بالکل غلطي شته ته ملامت او یو تاسو ګوري کنه چې د کم ماشوم قابل وي دغه مور پلار به د سکول سره د استاد سره پوره تعاوني هغه به کتاب کاپی دا په ټایم اخلي هغه ماشوم به صفازي سکول ته ماشوم په وغزي ابو چټیان ډېر کم کوي اب غم خادي ماما واده کاکا واده دغه فکر بنه کوي
دغه مور او پلار سره به غم صرف او صرف د ماشوم وي د سکول طرف نه چې کله ورته انویټیشن راشي یا دعوت راشي چې راشه ابه خامخا یا به بانې نه جوړي تاسو څو پیری په تیر کال کې د خپل بچو سکول ته حرام دي چې یو ظلم تلم تاسو ته پته شته تاسو کړی د خپل بچي تاسو دا پته شته چې تاسو ماشوم ته چې کوم ټیچر اسلامیات خي دا غوي نوم څه دی جرب نظام الدین دی که فخر الدین دی نشته پته کنه تاسو دا پته شته چې داغه عقاید څنګه دي نو والله چې دا ماته پته نشته پته تاسو دا پته شته چې داغه سره کم خوا کې کم الګ کینی هغه څوک ته د چا زوی دی د څنګه خوې بوی والا دی دغه ماحول دی کنه ما کله اشاره باندې وکنه نو کال تیر شي کال راشي او کما ته دا ویلی چې بچی دا کتاب وروړه دي کې صرف د ریزلټ پر سپوز کې چلګه پاس وکړه پاس کا فیر نو بس بیا خدا کما وته دا ویلی چې بچی د کتاب کې سدي نه نه تسوي نه دا اوساو زموږ دغه زموږ سوچ او فکر دا دی چې موږ صرف دا مرو کړ چې ماشوم د لپاره کتاب او کاپي او کپڑے برابرې کې بس موږ خپل کارو کو ساره مولا جب کې شل روپے جب کې کې خوري شل نه سل نن خو نن 500 وړي 300 وړي خدري سوا وی واو دا مولا جب کې خوري خپل ذمہواری پوره کړل کې دا سینه را تا ته ټوخه درغلې ده ټوخه خیر تا به زه وټم نه مې تکلیف راته دي نه چې مال ټوخه راشي نو به ټوخه تاسو کوي او چې مال غوسه راځي زما به غوسه سو کوي بیا نه غوسه حرام ده غوسه حرام غوسه باندې کې غوسه باندې کې وخت ما تاسو ویل نه دا غوسه بس په دې راځي دا تاسو وایي چې دا ماشوم می د کور نه ولېګلو نو دا خو یو خطا شو خطا په سم ډیره غټه ګناه وکا څنګه د کور نه ولېګلو اوس دا ماشوم چرته نه ستا څه پته وې تر کارزو ویل تل دې نه ملرانه شنو شپېله خدغه په ذهن کې به څومره خبرې تیریږي چې یاره یو خو زما امتحان کې فیل شو او زما په موضوع کې بس نه تیریږي چې زما بچي ولې اسلامیت کې پاتې راځي خپل خطا خپل ګناه خپل غلطي په هغه باندې تاسو مور اچوي ولې دغه څه موارد دغه ځي موارد اول زه راځي سکول لا هغه ماشوم دی نه پوهه دی هغه لپاره دا معلومات تاسو کوي چې هغه ته زه تاسو سوي ما چې کوم ټیم کې سبق ویلو د کالج په ټیم کې خطا سبق ویل لک شانتي ما سکول ویل خاطر مو کړی دي نو په کالج کې مونږ د پاک سټډي په ټول کال کې یو پیریډ اغستو تاسو به دا باندې یا نه ولې باندې منو یو پیریډ سره اوغم پیریډ څنګه چې ټیچر رالو مونږ چرته تلو چکر لا دا غیر لپاره سیټینګ کولو یعنی مونږ په کال کې مونږ د پاک سټډي کوم دی د دې مونږ ته پیریډ نو اغسره شوی بالکل په ټول کال کې راته اغسره شوی نو دې کې اوس د ماشوم څخه غلطي دا خو معلومات کې چرته د کوم ماحول دی کوم د اسلامیات ټیچر دی اگر راضي ناراضي که راضي سبق ورته خي او کنه خي د خوا کې ماشوم ورته ناشته د دنه زين چرته مسله خو نشته بل دا ګوري د مور او پلار امتحان دا ترغه پرې تر څو پرې ماشوم په خپل خپل نه ولاړ او چې دا او د ماشوم امتحان ساز خبره کټ کوم حضرت د ماشوم امتحان روزانه دی خبره به کټ راځي هغه څورته قطع کلام می څورته وي د ماشوم چې کوم ذمہواری ده هغه روزانه امتحان دی اب روزانه زی سکول ته روزانه بس دکړه کوي او روزانه به تاسو دغه معلومات کوي چې نن زدکړه او کا او زدکړه او نکړه او کنه تاسو سره د کال په اخره کې چې امتحان پر چرای شو کی ګور چرای د خلم بری اغستري دا خو پاسه بس خبره ختمه دام کې دیشي چې سکول ولا تاسو سره دوکه کوي سره د ډیره لپاره چې دا پیرنټس دا والدین موږ راوند نشي په دریم کلاس نه سلورم ته واړي سلورم نه پنځم ته واړي د پنځم نه شپږم ته واړي مالو مخه راکړه پوه شوي د سلورم د پنځم ته واړي او بغیر د دې خبرې چې تاسو په خپل ذمہواری نه پوره کړی او په افتخار باندې یقینو کوي د واړلو سلورم د پنځم د بس پاس شو خبره ختم نه نو دې کوز غلطي تاسو نه ټیچر زمالک او زه دایو کسانو کې زه څوک ملامتې زه تاسو ته خبرو دایو کې څوک ملامتې تاسو خپل به تاسو اندازو لګي وې د مور د خپل لاندې جنت ته ټیک شو او پلار چې کوم دی د جنت کنجي دا یا د پلار په مسله کلام نه موږ دا ورېدلې دا دروازه ده د علماء کرامو نه موږ دا ورېدلې دي چې د پلار دعا او خیره دا ډایرک بده کې پردنی الله تعالی ډایرک ورسي کنه نو دا دومره لوی عظمت چې ملاو شوی د پلار ته او د مور ته دا د ماشوم په وجه دی نو دا څه ذمہواری مشته ډیره ذمہواری ده ډیره لوی ذمہواری سره ډیره لوی ذمہواری ده د مثال د چترې ده دا د باران نه او د موسمي اثراتو نه د ګرمۍ نه دا ماشوم بچ ساتي دا زما بچی چې پاتې رالي نو دې کې ته ما پاتې راولي بالکل تاسو راغلی ما تاسو ته ویلې کنه چې د ماشوم فعل کېدل در اصل د نظام فعل کېدلی الله تعالی انسان ډیر زیات
ذهین پیدا کړی بیا الله تعالی په خپل باندې وایي چې دا اشرف المخلوقات جل دی جلاله کنه دا اشرف المخلوقات پر ټول مخلوقاتو کې دا څه شی دی اشرف دی دغه کمالدار د سر عقل شعور دوانه دي د سر پوهه ده نو دا ماحول چې کوم دی حضرت کنا دیکھو ګوري ماتا ګورم دا ماحول یو ماشوم قابله او نالایکا شرم نه تکتین خیر ده خیر زکړه بکو یو بل نه زکړه کو غلطیان خوشي دي د ماحول اثر چې کوم دی کنه دا د ماشوم نه قابل او نالایکا جوړي لکه مونږ سيو ماشوم قابل کو او مونږ نالایکا کوم فعل کېدل او پاس کېدل د ماحول کې دي نو چې ماشوم فعل جو مطلب چې ماحول فعل شو کنه نو دا چې دغه ماده سه مولوی دي کنه لکه خخ پیمانه خپل کړو بچاله کان مې د کور وخت دي چې دی بیا زی غیب شو او دغم کوي لکه دا نو وجني هاو دا یو ریزلټ وروته هغه یو خو مونږ دا مارکس کوم دي کنه لسم دا مارکس د ماشوم په ذهن کې دومره کینولې دي چې دا تلسم کې پوزیشن وانه غسونه ته غرق وته باش یرو غرق وته باش ورته وي په د ژوند نو ودی ته یې سم نشوي نو هغه د مارکس په دور کې بیا دومره منډه وي چې بیا هغه شپورز بزان یو کړي شپورز لګي او چې معمولی نمبر کیمرا لې بس پیپر فیل شو ته دا وګوره ضروري نه چې یو ماشوم په کیمستري کې تکړی نو هغه په بایو کې تکړی یا په کیمستري کې تکړی د فزکس کې تکړی یا په انګلیش کې تکړی د اردو کې تکړی دا د انسان فطرت ته الله تعالی انسان له مختلف قسم قابلیتونه ورکړي دي یو قابلیت یو کس په یو شیز کې تکړی بل په بل کې تکړی بل په بل کې تکړی بل په بل کې تکړی یو زموږ نظام هم غلط دی کاوینه ګوټ واخله دا او د تیره ته لکه ریزلټ راکا یا جواب ناکا نظم مشرم جواب مراکو چې د زور سطح ورکړیو چې دا د فیل شو اسلامیات د زور سطح ورکړیو لکه ولی بغوري تاسو نن زه تاسو کومه حساب ځامن چې کوم دا چې سار را پاسه د سار نه تر ماستانه پورې د دوی سره روټینو تاسو څه پته شته نو خو بس سبا د ته وایم وای خیر دی وای شو کنه سار چې برا پاسه دل سټه ما پاسه دل نو لکه پاوه سیدو نو سو په خپل پاسې دل کنه په چغو سرو پاسې نه په چغو سرو پاسه کنه پاسه ها پاسه ما پاسه کنه نن وخت دی ها بیا موږ پاسه لا وړو نو دغه ته ماته دا وای کنه د توجه سیسته ور کړو اوس تاسو زوی تاسو زوی ما کنه ګوره دا توجه دا د دې توجه په ټریک باندې راوصل د تاسو کار دی نو زه خو ته پاسه کنه چوس پاسینه پاسې دوه طریقې هم غلطه ده کنه وی ومه زمون نبی کریم خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کس پاسې څنګه وي پاسه پاسې دوه یو طریقه او د پاسې دوه سره تاسو سپېړو په دې باندې او د پاسې دوه سره تاسو په دام ګورئ چې د خوب پوره دی او کنه پوره او خوب به ال پوره کیږي چې کله تاسو دا د کېدو ټایم تاسو معلومي نو چې د خپل نه وخت او د کېږي زیزي موارم اوس به تاسو وایم چې هغه یو کسر د داسې ویلو زما زوی می خبره نه مني ما ستا پلار د کته پلارې لکه چې پلار کې دامره اغنی کمال پکې نه چې هغه زوی ته دا نشي ویل چې په ټایم باندې ودشه دا خو ګوره دا د والدین ډیوټي ده کنه دلته والدین سوي یره زما زوی موبایل استعمالي لګ ورته غوسه وکړه سکول ته راوړي ته دومره کمزورې شوی تاسو ته ریان دایمه او ځکه اسلامیات کې پاتې رالو کنه اسلامیات کې نه سره پاتې راغلی حضرت په دې نورو کې نقل کړی دی پاشوي د اسلامیات کې نقل ته نه پرخه په ذهن کې دا کیدا چې دا پر ټولو پیپرو کې فیل دی چې کوم کې پاشوي دی کنه دا تاسو ته د فیل کې دوه کې تاسو د مور او پلار ها لکه ایسا دا تاسو وځه ذکر نه کړی ماشوم ذکر نه کړی ماشوم ذکر نه کړی تاسو دا غلط سکول کې کېنول دی کې سکول کې مو کېنول دی نو سکول نه تاسو سره پوسټ کړی چې یار زما د ماشوم 13 کال د رویه دا سیوا د زده کړه لیول دامرو د یو کال تیر کو د سره د دویم نه دریم ته شو دریم نه سلورم ته شو پنځم نه شپږم ته شو د پر رویه کې ولې تبدیل ناراضي د سکول مخم نه کتلې خالي د داخلي پورستلو بیا سکول کې استادان هم بیغم شي هغه مسله رزلټ پروز باندې پلان کې فیل نور پاس او خبره پاس کې دوره پارا د الکانو وساتيږي یاره په مور او پلار خو ز په مون خو تیرا کنه تاسو سره غم شته د بچو غم د سره شته وای کده بچو غم سره ما به کور نه نو چې څنګه زګه غم کو کنه غم چې څنګه پروګرام ختم شي ډایرک په دوانو ته کالو کې بچي زه درځم تاسو مرزي زه درځم تاسو مرزي یا چې کوم ځکه ترور کړه تل تاسو خور کور دی ها هغه ته په کالو کې زه درځم او قسم د وسه کیږي پاخه کوي او کني ځان سره خوراک سره راخلم
نو ابا بوزي د دوه ماشومان ګلالي به د کینې او ورته بچي یو څو خبره زما ووري ودا تاسو فعل کېدل دا دراصل زمون فعل کېدل تاسو نه فعل شي بچي دا مونږ فعل شو مونږ تاسو سره هغه مرسته نه کړې چې کوم مرسته تاسو سره ډېر پکاره پاتې راغو خدای تاسو لمغه ماحول نو درکړې چې کوم ماحول تاسو له پکارو خو بچي زمام کمزوریان دي زم یو غریب سره نه کمزور نه کمزوریان تیانی دي غریب سره ما زما دومره وس نه کیږي چې بچیا تاسو په 40 غنټې وګرځم راځي چې داسې یو نظام جوړ کو چې کوم ځکه تاسو زما مدد کولای شم چې هغه زو کما چې کوم ځکه تاسو مدد نشم کولای چې الله تاسو په خپل باندې هغه زه ته منډه وخیو ځان لغه پوره کی ګوره مونږ د ماشوم دا تربیت هم نه کوو کنه چې هغه ته چلو خایو چې بچیا ستاسو یو مسله راځي د مسلې به څنګه طریقې سره هندل کې خبرې وسره نه کوو ځان ته راجوختونه نو بیا د لسم امتحان کې چکینی هغه وارو پر خطي هله خدا چل نو ورزي کنه چې اوس بس مسلې د حل بسنګ رو باسمه کنه نو بیا ته وارو پر خطي بیا سکی خودکشیانه کی دا راځي دا فعل کېدل پاس کېدل او فعل کېدل لکه ستا مطلب دا دی شته دی لکه دا فعل په دې شوي چې بچی ته تیارې نه کړې خپل غلطیانې مخې ته کیره ټول کال ته ځای کړو سم درته نه یم خو ناکامي تر ته روان کله بیا فعل کیږي او نو تیارې دونو کو روان کله بیا فعل کیږي بل کله بیا فعل کیږي بل کله بیا فعل کیږي ممکن دا لاله انجام د افتخار خان افتخار خان دغه دا کنه بچو باندې فکر مند ما الله بخیر چې فعل شي دي کنه یا کال ځای شو کنه اسم نه دي عمر خو نه ځای کنه نه کال کم شو عمر کم خیر عمر خو نه ځای شوی کنه لکه ټول عمر خو ځای نه ډیر عمر ورته پروت دی ته عمر څه پته لګي عمر څه پته لګي چې دا اوس یې متو نکی په دې کال کې متو نکی طریقه خو ورته خای کنه نو ته چې د سبا په تمه نن بسکه د همت طریقه خو ورته خای کنه او کنه تاسو ورته همت طریقه نه خودلې او همت غواړي ناس ته پاسته وسره نکو دا زما کالو شو تا ته ویل چې ما د سکول مخه نه کتلې بچی نه مې دا پوښتنه نه کړې چې بچی ته نن د سز دکړو او څنګه زی څنګه راځي نن د سز دکړو کا ته کینه ما سره سدیس دکړې دي خیر زما کوم لګ ډېر لم شکنه بالکل چې زمو ته سم چې بچی دا باندې جوړو حضرت زموږ اکثر والدین دا باندې جوړي چې زما خپل تعلیم نشته ګورم عقل او فکر او شعور خو نشته چې پلار شوي کنه او مور شوي نو تاسو باندې دا ټیګو لګیدو پلار او مور تاسو سره د ذمہواری وتړل شو د بچی تربیت د بچو دا باندې نشي کولای دا جواز نشي جوړول چې زما تعلیم نشته دی یا زنوم پوي ځان به پوي لکه دا چې فعل شو نو زموږ د او تاسو فعل دا پوهنه موږ ځان سره کینو تاسو په دې خبره کې فعل شوي چې تاسو یو خپلار نه دلته ډېر یو ذمہوار پلار نه ډېر دې ملامت تاسو د دې کال ذمہواری تر سره نه کړه ځکه تاسو ماشوم چې کوم دی خدایا ځکه ګوره دې خبرې ثبوت داري کنه چې الله تعالی خو انسان قابل پیدا کړي دا خو نشي ویلې کنه زمازوی نه لایکو نه نالایکا ټکی ډېر خطرناک ټکی دی ګوره قابله او لک قابله دا څه ویل شي قابله لک قابله دی ډېر قابله نه لک قابله دا ویل شي نالایکا نشي انسان د پر نالایکا ټکی چې کوم نه دا دغه ریزلټ لکه موږ څومره پته مې بور او پلار چې سبا زیبا پاس کیږي او مور او پلار دا نه کوي چې ته ځان سره کینی کتاب راوالی چې بچی نن د کومه پاڼه وویله لکه تاسو دا وایم کنه تاسو په دې خبره باندې سوچ وکړئ چې تاسو د دومره تیاری کولو چې دا سوچ مو کړی دی چې دا تیاری کې زما څومره سره د پاس کېدو کې زما څه کردار شته تر صرف ساری مولا چې پخ کړی دي تاسو کور والا به وي او زه شابه نه وخت راځي ولا زي نه وخت راغی بچو الله روټه او تواچو اوږي به روټه او بو ولا ورکه کېده پکې ځان ته لګو بچي دا نه چې خبره زنګ په وخت کله چې مونږه لکه وکړه او ژوندو مونږ به شمه بلولې سبق ته او کنه شمه به توې دا ختمه وشوه بیا هم کله کډی را پاتې پکې عمر کو د سبا لپاره مونږ ځان تیارې کولو تاسو ته سټډي وای کنه او سټډي مونږ به تیارې کولو او هغه کوم پاس کېدو خبره تاسو خسته تیارې وو اسلامیات هم ویلو دا نور چې سو کنه لکه مونږ د ماته د سوي چې زموږه تختای وي سلیټیو
هغه ټایم کې خلک وایي کنه اکثر چې لسم تعلیم او جاب هغه ټایم کې په دې گزاره کېدله ډیره چونکې تعلیم یافته خلک کمو نو چې لږ تعلیم هم دی او کو سره سلار هم ملاوي ده اوس خو دنیا چې کوم ده بدله شو ته لسم بده ویلو لسم تابل که پورا دغه ویلو خو یو بل خبره ته کوم زموږ د اکثر خلک وایي کنه چې را پلان کې سړی زوی مالدار او د خبره کې د خلکو باندې خمونه لګي خو زه کوم وې د پلان کې سړی زوی چې کوم دغه مالدار یا د افسر زوی ځکه ته نوکری ملاو شو دا 10% دا خبره ټیک ده 90% تاسو یقین وکړئ چې کوم مالدار خلک کنه اجګولا مالدار خلک بچو له ټایم ورکي مالدار خلک د خپل وس مطابق بچو باندې خرچه کوي مالدار خلک چې کله پی ټی ایم سکول ته راغواړي هغه نه قضا کوي خامخا خپل بزنس غړ غړ میټینګز پری دی یاره سکول کې د زوی یا د لور مې چې کوم دی هغه ټیچر سره میټینګ دی ورتګ دی خو بیا وسره غمی چې ورته دا و چې تاسو د لور یا د زوی پر رویه کې فرق راغلی دی دا ما سره په اخلاقی خبرې وکړي یا په دې سبجیکټ کې کمزور دی نو بیا ګرځي حل ول روباسي اج کوم ټیوټر ولا نیولې هغه ته بیا وی به ول بلونی سي بل ولونی سي چې دا مسله د حل روز د ماشوم کمزور پاتې نشي زمون خلک د څه کم کو د ماما زوی واده دی یره د خینی واده مې دی د تریز وی واده مې دی تله کنه تله د یو واسطه پر پیسې راخلو قرض راخلو چې بچو له کپڑے واخلو او دا شي نه پیزار واخلو هغه زماده بچی د مستقبل خبره ده تاسو خبرو کوم نن لګه شاله مده مخ کې یو کس هغه زما ملګری هغه ټیوشن کوله نو هغه یو ماشوم د ټیوشن کوله هغه سره او چې کوم هغه بوکس او کوم طریقه کارو اډیر زبردست او سکول نوم زنا خلم نو هغه د مو چې دا زما په کار دي دا به تاسو مالا د دې نه راواخل نو هغه چې تاسو راشي او زه به دغه پلار سره تاسو ملاو کوم هغه اجازه راکو تاسو له بټولر صدر کې فوټ سټیټ ته کوي فوټ سټیټ بو کوي واپس په راوړي اوس د اتوار ورځ ده د اتوار پر ورځ باندې الته ورځم او د اتوار پر ورځ باندې زمانه مرګره ټیوشن لمسي وجه دارا چې د پیر پر ورځ باندې دوی ټیسټ دی د اتوار پر ورځ ته ریکوېسټ وکړ تاسو راشي د اتوار پر ورځ فارغ ما دغه کس کوم د پولیس ډپارټمنټ کو هغه ناس په خپل باندې زما مرګره هم تلو چې زلاله ما ډېر تیز بارانو چې لاړم نو کس ما سره خبرې شروع کیو اول خو زما تعریف وکړ تاسو باران کې مرالي تاسو سوچ خره وغیرہ وغیرہ نو بیا په دې پیرنټینګ باندې مونږ لګي والدینو کردار باندې اما ته د څه کارو چې ما سره یو کیسو او کیسو د مرډر کیس د قتل کیسو دا غي کې زما پیشګی و د پولیس والا کس ویلې زما بګي افسر دی چې زما بګي پیشګی و نو زه لیټ شوم مطلب چې جج سم مخامخ کېدم نو هغه ځل لیټ شوم نو چې څنګه زما مخامخ شوم نو جج ما ته ډومبه و چې څنګه افسر سره ټایم خیال نه ساتي ما ورته چې حضرت زما د زوی پی ټی ایم زه پی ټی ایم لته ما او پی ټی ایم نه ډایرکټ دی خورالم جج ما سره دوه خبره ونه ما د ټیک دا ضروری کار لکه د زموارینا چې کوم د پولیس افیسرو د تنخواه خورده دی ملاوي ده کنه خو دوی زما د دینه زیات زمواري چې کوم د خپل بچی تربیت دی بچی تربیت ته مو سوایو مړه زول سیر وړو غټه مکه دکان ته لاړ شم غریک شو باسم لکه تاسو مشته دي والدین مړه خو څه به فیل بشي قانون بالله یقینو کوي چې مونږ چې زما یو خپل ادارم د سکول چې زه پیرنټ سره رابطه وکم وی کوي و دی وی اینه کنه وی نه دی وی موږ سبق ویلې خو سوې فیل بشي کنه مړه کوي خو وای کنه وای نه مو وای او مدرسه کې به کینو مدرسه کې به کینو لنډه خبر داو کی چې د مدرسه کې داخلو ما نو چې دلته سبق نه وي به مدرسې ته وځي ټیک ده مدرسه خسته زه ده نه وایو کنه لیکن د خدای نیکبخته چې سل کیره د پاغې لکیره دی پوره لاړ شي چې تا دلته ذمہواری تر سره نه کړې مدرسه کې وسه تر سره کې نو دا تا ځان خلاص کو کنه وښ پوره دی ورکو مدرسه کې چې بیګه پښتنه ښه او چې بیا مستری سره کېنو او مستری سره کېنو دا نه وای چې حالې سره دا ولې دی دا صفات راغو ما په دومره عمر کې ما تقریبا 14 سال پوره کېدو ولادي زما د سکول او یو کس ولادي جنتونه ولور کې وفات شوی دی ګردې غریب فعل وفات بس ما یو کس کتل دی چې ماته د خپل بچی لپاره چړلې دي چې راز سوکم خو ډېر پریشان یم خپل بچی مستقبل لپاره ډېر پریشان دغه والدین دي وا بل مې څنګه نه کېږي والله کوم د سترګو نو حکم تللی نه اوس جاړي یو ورځ را باندې خلا راغله نو سترګو ته میراله کنه ولکه دا ګوډه ما په خبره باندې نو خلای په تنه نو سترګو ته میخینو نو ما ته ټبر وی چولې مې دې بچو دغه ما جاړم چې د مستقبل بسې جړه حل نه نه دوکا وکنه نه جړه حل نه مونږ دا دوکا و نه کو کنه دا جړه باندې دا چې بچو ډېر غم وړي ما دا باندې غم دا نه غم حل را وستل دي
هغه مونږ نه وباسو نه او مونږ ځان لنډ دا کو زه غریبي ما سره زما ټایم وس نشته نشته. دی ما سبق نه دی ویلی دا هغه بهانې دي چې مونږ پې ارزي خپل ځان له تسلي ورکوو تاسو وګورئ که نه هغه والدین چې د چا بچي مخکې تلي پرمختګ یې کړی مخکې تلي هغوی به دا بهانې نه کوي هغوی به حل پسې تلي تاسو مشوره ورکړي چې د زوی داسې داسې کار وکړه پې خلک یې دي هغې حل پسې تلي بل مشوره ورکړي چې داسې وکړه هغې حل پسې تلي بهانې نه یې جوړه کړي چې زه غریب یم او زما دا دي یو کال دې مو پکې واخلو که ستاسو خوښوي زه خو ویم چې اوسه پورې دې اخیستی السلام علیکم السلام علیکم جی افتخار صاحب وعلیکم السلام ستړي مه شئ سر تاسو الله په خیر څنګه دي چې نو ما خدي جی تابعدار السلام علیکم خاصه تاسو خبرې خو ډېرې خسته اورم او ډېرې خسته خبرې تاسو الله هم خوشحال خو کړه زه به درته دا وایم چې زه په فیکټرۍ کې یو معمولي څوکیدار یم جی زما ماشاءالله یو بچی مې میټرک وکړو ماشاءالله ښه جي ماشاءالله یو لور زما چې دی الحمدلله باچا خان ډیګري کالج نه بي ایس وکړو واه هغې پسې بله لور مې ده چې هغه بیالوجیکل کې الحمدلله هغه اف ای سی وکړه ماشاءالله هغې نه پس زما یو زوی دی مونږه 8 میلیونه دي او کشرې مې زوی دی صاحبه هغه نن دا دی ما دغه رزلټ وکتو صاحبه په څلورو پرچو کې راغلی دی دا وجه سوا صاحبه چې دا د دې اتو خویندو ورورو بدنیازبینه مخته کړی وو او ټچ موبایل کوشش یې کولو د ټچ موبایل هغه مور څنګه کړی و ډېر زیاته زه به هلته په څوکیدارۍ کې وم چې کور ته به لاړم نو مطلب یې څه مسله خو به جوړه وه هغه مور والا 5000 روپۍ ورکړي چې دا والا او لاړ شه اوښې ته وایي چې یو 1500 روپۍ ورسره کړي تاله موبایل والي په 12000 روپۍ والا موبایل واغستو صاحبه دا پیله ځلو چې دی په څلورو پرچو کې د موټج موبایل د وجې نه دی په څلورو پرچو کې نن راغلو اوس مې جي یو ویلډر سره کینولی دی ویلډر دی د ما د زوم مې دی هغه سره مې کینولی مې به دی اوس نور سکول نه وي کله راته وایي موبایل والا کله راته وایي سایکل واخله زه په دې څوکیدارۍ کې الحمدلله د ما دغه 3 لونو تاسو ته ما چې مخکې ذکر وکړو چې شکر الحمدلله یو پکې بي ایس وکړو ذهین یو پکې اف ای سی وکړه او بیالوجیکل دی جي او یو چې دا هغه میټرک وکړو هغه اوس واده ده که نه جي صحیح دا مې ستاسو دغه پورې کولی چې اوس نن سبا بچي ته بچې به په موبایل کې لګیا وي پلار به ورته بچې معصوم وي هغه وایي ما ته خو پته نشته دومره حالت ته نزاکت رالو چې بچي ته دا نشي وی چې بچي دا موبایل لري کا اوس مې ته نه موبایل اغسته دی هغه مې ته بکسه کې بند کړی دی جی اوس هغه کله وی ز کور نه تختم او کله وی ز دغه مدینه یریګو او کله وی ز بګولې واچو مو کله ز بزان مړکم کنه وګوره دا چې اوس په ډیوټي باندې ما تاسو ته خپل افیس نه رنګو کو جی بالکل صحیح ده نو دا خبره د والدینو هم دا چې سکم ظرفي په ممکن ده خو دا چې دا اوسنه اولاد چې د کنه الله دې پونکټول باندې رحم وکړي امين ډیر ګرانه ده بل طرف ته روان دي جی حالات ډیر زیات خراب دي الله دې رحم وکړي جی دا لالا تاسو خبره وکړه جی زیات تر دې کې دخل د موبایل دی جی جی او په دې باندې خبره کوو زم د یو موسر به یو کس په آنلاین ایجوکیشن ډیر خسته خبره لالا وکړه ډیر مننه کوو چې ډیر خوشاله اوسئ اوکې جی سلام مهرباني اسی ماما خبره خو ما غره لګنه خسته خبره وکړه دی وی چې موبایل چا ورکو مور ولا پیسې ورکی او ماما ولا ورکی دی ورته پرې خو دا چې موږ وایو کنه چې بچی نن سبا زموږ د لاس نه اوت دي هغه وجه دا چې زموږ د بچو تربیت موبایل کوي او په موبایل کې مختلف قسمه قومونه رنگونه شکلونه جبه خصلتونه ولا خلک موجود دي چې هغه رنگارنګ حرکتونه کوي او هغه هر څه د په ذهن کې کینی ګوره په خوا به دا چې موبایل نو زماشوم تربیت په کور کې حجره کې او جماعت کې کېدو دلته وکېدو اوس موبایل رالو نو موبایل کې ویني ګوري اوري الله اکبر خیال مو دی کنه دا ویني ګوري اوري او دا چې ویني ګوري اوري نو هغه د تربیت څخه د لالا خبره کوم موبایل تیالي د نزي کار د لګوري خدای دې موبایل خانه خراب کوي تواره پوره امين چې لانچه خط وشي خدای دې موبایل غرق کا سمدم ساده ژوندو او د مرچکونو ډک ژوند را لراکو دا د موبایل تاسو نشه ده کنه چې زه اره د شبه پرې دی همداسې ده نو موبایل به پرې نه دی همداسې دې کې ډېر دخل د موبایل شته نو موبایل دی خو موبایل سوال دی چې موبایل ورکو چا دا د موبایل روړی چا دی موبایل راوړی خو چا دی ولې علي ورکو ورله چا ما نو بس خبره ختمه بس زما غلطي زموار کوم تاسو شوي بس زه تکړه شوم ها موږ سره په لاین باندې د خیبر پختونخوا یو ډیر مشهور شخصیت دی ایجوکیشنست دی ماستر ټرینر دی
او تعلیمي میدان کې د ډېر لوی کردار دی خصوصي توګه باندې چې کوم نوې سوچ او فکر دی د هغې مالک دی چې کوم ټریډیشنل طریقې دي د ایجوکیشن د هغې نه ډېر زیات بدل دی نو هغوی سره به خبرې اترې کوو دا چې کوم ماشومانو رزلټ دی په دې باندې هم تعلیمي نظام چې کوم دی په دې باندې هم او د والدینو چې کومه ذمهواري ده په هغې باندې خبرې اترې کوو عمران نواز صاحب السلام علیکم ستړي مه شئ وعلیکم السلام جی په خیر علي څنګه دی ښه تاسو اول خو تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو دومره موږ له وخت راکړو ما ته پته چې سبا ستاسو څه اکټیویټیز هم دي د خیره سره ټریننګز دي او د هغې لپاره هم تاسو تیاری به کوئ د خیره عمران نواز صاحب موږ د 1947 نه خبر رانیولې وه اوسنی چې کوم دور دی 2026 تعلیمي چې کوم فرق راغلی دی بدلون راغلی په هغې باندې هم خبره اتر وکړه تاسو هم بیا د خپله لږه روشني واچوئ ورسره د والدینو کردار نن سبا چې کوم تعلیمي نظام دی یا دور دی یا زموږ کوم کمپټیشن د دنیا سره کوم مقابله ده نو دې سره مونږ څنګه خپل ځان سمو په دې کې د والدینو څه کردار دی جی سلامونه سر ډېره مننه جی پهله وعلیکم السلام جی پهله خو ستاسو شکریه ادا کوم افتخار صاحب مننه کوم چې تاسو ماته د خبرو کولو موقع راکړله دا تاسو چې کوم ټاپک نن رانیولی دی نو زه وایم چې دا خو دې ته خو تمهید تړل پکار دي ځکه چې د قوم ته اویرنس ورکول ډېر زیات ضروري دي او نن سبا چې دا کوم خبره تاسو کوئ نو په دې باندې موږ ډېر زیات شاته یو جی که تعلیمي نظام ته وګورو او بیا د هغې خرابیانو ته وګورو نو زما په خیال چې تاسو ټول د دې خبرو نه خبر یې زموږ چې کوم نظام دی کوم چې دلته په موږ باندې رایج دی په هغې کې په غلطیانو باندې چې موږ شروع شو زه هم په هغې باندې پوره کتاب لیکلی کېږي تر څو پورې چې موږ د خپل روایتي رټي سیسټم نه یو بار شوي جی جی اور مونږه د یادولو په ځای باندې ماشوم ته کنسپټ نی ورکړي نو تر هغې پورې چې کوم دی نو مونږ د نظام نه بار کېدی نه شو صحیح زمونږ د اوسنی چې کوم یو ټریډیشنل نظام روان دی روایتي نو په دې کې یو څو ډېر ضروري خبرې دي چې مطلب هغې طرف ته زه د خپلو مشرانو کوم چې زمونږ دا ټایم کې وزیر تعلیم دی کوم چې هغه خلک ناست دي چې په ایجوکیشن ډایرکټریټ کې ناست دي او هغې فیصلې کوي او څوک چې کریکلم جوړوي نو که د هغې حوالې سره خبرو وکړو نو جي یو خو زموږ په ګټه خبره دا ده چې زموږ په تعلیمي نظام کې تربیت ډېر زیات کمی دی تاسو که وګورئ په بهر دنیا کې جاپان کریکلم وګورئ د فنلینډ وګورئ د چاینا وګورئ د نارت کوریا وګورئ په هغې کې به تاسو ته اندازه وشي دا پیلني 8 کاله چې کوم دی د ماشوم په تربیت باندې فوکس کوي خو زموږ چې ماشوم په پیل ورځ سکول ته راشي نو موږ ورته کتاب اور کاپي اور پنسل په لاس کې ورکړو بیخي هم دا یو ډېره ګرانه خبره ده بله ضروري خبره دا هم ده چې لکه ګورمنټ کې خو دونه زموږ هغه سهولتونه دونه نشته دی چې مطلب موږ هر یو ماشوم ته هغه ښه تعلیم ورکړو نو پرایویټ طرف ته به موږ خامخا ځو بیا چې موږ پرایویټ ایجوکیشن ته راشو نو پرایویټ ایجوکیشن دا ټایم کې ټوټلي تجارتکاري سټارټ کړې ده همداسې ده بزنس دی هر یو کس سره دا فکر دی چې کوم آنر دی یا پرنسپل افتخار صاحب تاسو ډېر مطلب موږ سره مختلف پروګرامز وغیره کې شرکت هم کړی دی ډېر ټریننګ کې مطلب تاسو ټرینر هم پاتې شوي یې تاسو ته پته ده چې دا ټایم کې زما خپل سوچ دی او کېدای شي زما دا سوچ غلط وي خو لکه زما سوچ په مطابق چې کوم مونږ دلته په پېښور یا په KP باندې کوم پرنسپلز ټرین کړي دي نو په هغې کې د 90 نه 95% هغه پرنسپلز دي صرف پیسو دپاره ناست دي په سکول بیخي همداسې زبردست او د دې نه بعد چې بیا کوم دا 15% پاتې شو نو په دې کې دا 15% خلک شته چې د هغوی سره سوچ دی خو په هغې کې یو مسله ده د هغوی سوچ خو ښایسته دی ویژن یې شته خو مسله پکې دا ده چې هغوی سره طریقه نشته تربیت یې نه شوی ټریننګ یې نه راوستی طریقې سره ایګزیکیوټ کړو نو دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه ریټایرډ شوي مختلف ډپارټمنټ نه ریټایرډ شي نو بله لار ورسره نه وي چې لږ ډېر پنشن هم ورته میلاو شي پیسې هم میلاو شي نو په هغې باندې سکول کولاو کړي نو سوچ یې ډېر ښه وي چې مطلب اخیری وخت هم دی د قوم دپاره څوک خو هغې سره نه هغه ټریننګ وي او نه هغه طریقه وي چې کوم طریقې سره ټریننګ وکړو یو دا ډېر زیات ضروري خبره ده بل موږ په ټریننګ کې اکثر له خبره کوو چې if you don't have good teachers موږ سره ښه استادان نشته همداسې ده د ښه استاد نه مطلب منټورز موږ سره نشته دی ژوند کې هغه بدلون راوستل پخوا کو تاسو وګورئ که نه نو موږ لکه ډېر نه و داسې یو 20 کاله شاته لاړ شو نو د استاد ډېر غټ قدر و استاد به ډېر غټ عزت کېدو نن سبا هغه قدر ختم شوی دی هغه قدر صرف په دې وجه باندې ختم شوی دی چې استاد خپل ځان نه پېژني چې زما رول څه دی زما
زما ګول څه دی. ها عمران صاحب رول پته شته جی سر د کو څه شک نشته چې موږ د ټیچر غرانګي عزت هم نو ورکول او ټیچر هم صرف د دې لپاره ټیچینګ درازي چې ما د بل د کې جواب ملاو شو دا بزم پرېدم او بل ته بزم. تاسو خبرو کې چې د ګورنمنت سره هغه فیسیلیټي نشته، تاسو سره داس معلومات شته چې اوس وخت کې د ګورنمنت په یو ماشوم باندې څومره خرچ کیږي د میاشتې؟ دا ټایم کې مختلف ریپورټس په ګورنمنت باندې جی جی د یو ان سایډ نه یو ریسرچ شوی دی په 2022 کې او په هغه کې دا ویل شوی دی چې پاکستان کې په یو ماشوم باندې کم از کم خرچه 7400 روپۍ ده. 7400 روپۍ دا 2022 بیا د ګورنمنت خپل یو سروې شوی دی او هغه مطلب دا ګورنمنت سروې کې دا ویل کېږي چې په پاکستان کې یو ماشوم خرچه چې کم دی نو 4700 روپۍ د ګورنمنت څخه باندې ده. خجی او دې کې مختلف نور هم داسې اورګنایزیشن دي کې مطلب ډېر داسې صحیح عمران صاحب اوس تاسو ما ته صرف دومره وایي چې موږ سره ټایم هم کم دی صرف 2 منټ سي دا مې راته وایي چې په 4700 روپۍ باندې ګورنمنت زموږ د ماشوم تربیت کولای شو کني شي کولای تربیت کول زه وایم چې 4700 ډېر غټ سیز دی چې پرایویټ سکول کې 1500 روپۍ باندې پرایویټ پرنسپل یعنی نظام کې غلطی ده عمران صاحب یعنی نظام کې غلطی شته ده نظام نشته جی موږ نظام نشته. ها دویم راته دا وایي په شورت کې ټایم را سره بيخي کم دی چې د والدینو چې کوم دومره لوی مقام ول زموږ دین اسلام هم ورکړی دی او زموږ مشرقي الحمدلله والدینو ډېر لوی مقام هم دی او والدین خپل کردار تر سره کوي یا نننی د 2026 والدین نه که یو منټ کې ټایم خو ډېر کم دی زه به غواړم چې تاسو نه بیا هم ټایم واخلو د اخره سره خو په 2026 کې والدین خپل کردار څنګه تر سره کولی شي؟ جی زه به ډېر شارټلی دا خبره ختمه کوم. ماشوم په کور کې د ماحول نه زده کړه کوي. هغه ماحول کې نن سبا موبایل دی مور او پلار چې کوم نه زیاتره ټایم موبایل ته ورکړی دی بچی ته لپاره ټایم نشته دی. صحیح تر څو پورې چې مطلب لکه دا ډیجیټل ټولز د مور پلار د لاس نه وانه غوښتلی شي دا ماشوم ته ورکول پکار دي هغه ته زده کړه پکار ده. هغه موږ ډېر غلط استعمال طرف ته بوزو لګیا یو نو صرف او صرف یو لاره دا ماشوم ته 10 منټه ورکول دي 10 منټه د ورځې دا چایلډ سایکولوژي وي د مور پلار صرف 10 منټه کې ماشوم نه صرف او صرف کریټیکل کوېسچنز وکړي او دا لاست ټایم دا 10 منټ کم دی عمران صاحب دا د سلیج غنټو کې کم ټایم وي سحر ټایم کې د شپې ټایم کې دا 15 منټه د خوب نه مخکې او 15 منټه د خوب نه بعد صحیح د هر چې ماشوم پاسي 15 منټه دا ډېر ضروری ټایم دی ماشوم دا ټایم کمپلیټلی چې کوم دی هغه کیوریس وي ستاسو لپاره او 15 منټه مخکې چې کله غو د کیږي هغه ته د خوب نه مخکې دا کوم خیال کړی په خوا به شینو ما ته پته دا جیسي به کېدلې هغه ټول د تربیت خبرې وینن سبا هغه کسی خبرې په موبایل پاتې دل په موبایل د کېږي. صحیح عمران صاحب چونکی زمونږ هغه ټایم موږ سره محدود وي تاسو سره رابطه لګ لیټ شو 9 بجې موږ بل پروګرام می زه به غواړم چې ان شاء الله د زمونږ نه خبرې کوم د سبا ته واړو سبا کې تاسو موږ ټایم راکو ان شاء الله زمونږ اوردین کې هم پته مې په دې باندې ډیټیل سره خبرې وکړو. ټاپک دی په دې باندې موږ د غړنه کول غواړو موږ د خپل خبرې اورسو اویرنس ان شاء الله ان شاء الله ډیر زیاته مننه کوم. مننه سر ډیر مننه خوشاله اوسئ. ما تاسو کدل ټول خبره د والدین او د ماحول ده والدین او ماحول که خیر نو دغه کسب قابلې او کوم والدین او ماحول خپل مطلب ماحول ورته خني والدین خپل تربیت او کردار نه تر سره کې سي طریقې سره دا ماشوم کمزوري نو فیل کېدل او پاس کېدل د چا سره تړلې شي دي والدین سره دا ماشوم چې ساز دونه فیل شول سوق فیل شول بس مونږ فیل شو تاسو فیل شول نو خپل غلطي په ماشومان باندې ماچوي کال ورته کې راوي غواړي او کینوي او ورته وایي چې ما نه غلطي شوې ده زبستا مرسته کوم صاحب چې کبه خبرې وکي کپه یوم عمل شو ان شاء الله دی بیان سبا ان شاء الله ملاقات کو اساس کاغذ ډیر زیاته مننه کو سبا ملاقات کو زه غواړم چې عمران صاحب سبا مو سټوډیو ته رالو نو ان شاء الله ډیر ډیټیل سره به خبرې تروشي ځان دې خیال ساتي موږ دعاګانې کوي. السلام علیکم.